سود ستوي ربا ستوي نو داغي تعریف امام ابو بکر جساس حنفی رحمه الله کړی دی چې ربا دی ته وي چې یو سړی مال اخلي یا مال چاله ورکوي خو بیا چې کله اصل مال واپس اخلي نو په هغې کې د اضافې مطالبه کوي هو القرض المشروط فيه الاجل والقرض المشروط فيه الاجل دا قرض دی چې په دې کې نیټه شرط ګرځولې شوې ده دا پیسې در کوم دومره پس بیرله بیرته راکړي خو یوازې داسې نه بلکې وزیادة مال علی المستقرض کم کس چې چاله قرض ورکړی دی هغه د زیات مال مطالبه کوي احکام القرآن کې دغه تعریف کړی دی والقرض المشروط فيه الاجل وزیادة مال علی المستقرض دا دې تعریف ته لہذا سود هغه څه ته ویل کېږي هغه اګریمنټ او هغه قرض ته چې یو داسې قرض دی چې په دې کې اجل دی نیټه پکې لګېدلې ده دویم نمبر دا د زیات مال مطالبه مستقرض کوي دا دو شرطونه چې په کم یو معاهده کې راتلل نو دې ته ویل کېږي سود نیټه هم پکې ده او زیات مطالبه کېږي یا مطالبه نه کې خلک ول زیات ورکوي نو په دواړو صورتونو کې دا سود دی شریعت کې بنیادی طور باندې دوه قسمه سود ذکر شوی دی یو ته ربا النسیئه او یو ته ربا الفضل وایي ربا النسیئه ربا الفضل ربا النسیئه څه ته وایي ربا النسیئه دې ته ربا القرآن هم وایي ربا القرآن کوم چې په قرآن کې ذکر ده چې په نیټه باندې سړی زیاتې پیسې اخلي لکه د عمل به مشرکانو کوو سورة آل عمران کې به راشي چې لا تأکلوا اضعافا مضاعفه مسلمانانو ګوره لا تأکلوا اموالکم تاسو د یو بل مال مخورئ اضعافا مضاعفه په څو چندو سره دغه ته ربا قرآن وی ربا النسیئه ورته وي د نسیه سودو چا نه پیسې میسې والې او با د هغې نه پسې بیا یو خاص ټیم پس ورکې او ته زیاتې ورکړي یا ستانه زیاته مطالبه وشي دویم نمبر هغې ته وایي ربا الفضل ربا الفضل څه ته وایي دې ته ربا الحدیث هم وایي په حدیث کې ربا د حدیث نو دا مشهور حدیث د عباد بن صامت رضی الله عنه دی چې نبي علیه السلام ویلو چې الذهب بالذهب یعنی بیعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح شپږ څیزونه دي سره په سرو باندې خرڅوئ سپین په سپین باندې خرڅوئ غنم په غنمو خرڅوئ وربشې په وربشو خرڅوئ کجورو په کجورو باندې مالګه په مالګه باندې یدن بید مثلا بمثل والفضل ربا یدن بید مثلا بمثل والفضل ربا لاس په لاس باندې یو شانی یعنی که حدیث کې د کوم شپږو څیزونو اشیاء سته کې چې کوم سود راغلی دی نو دا به الله یو بل سړی خرڅولی شي چې یو لاس په لاس باندې په دې کې به سړی نسیه نه کوي دوی نمبر دا چې مثلا بمثلین به څومره هغه درکوي دومره به ته ول ورکوې او زیاتي سود دی او بیا وایي چې اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم چې نوع کله بدله شوله بیا چې ستا څنګه خوښي هغه شانې بدل کا هغه شانې خرڅ کا دا شپږ څیزونه نبي علیه صلات وسلام بیان کړل البته د شپږو څیزونو علاوه نبي علیه صلات وسلام په بل څه کې د سود څه تذکره نه ده کړې په دې وجه باندې کله چې رسول الله وفات شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویلو چې نبی علیه السلام وفات شو د سود په باره کې موږ ته داسې واپي او شافي بیان ونه کړو موږ څنګه پوه نه شو په دې بنیاد باندې فقها راولګېدل فقهای اسلام او هغوی په دې کې تحقیق وکړو چې د دې حدیث موږ مقصد بیان کړو چې په دې شپږ څیزونو کې ولې سود دی نو علت الربا یې راویستو علت الربا امام ابو حنیفه رحمه الله راولګېدو په دې شپږ څیزونو باندې سوچ وکړو نو علت الربا یې راویستل دوه څیزونه ویل جنس او قدر په دې کې علت الربا دی جنس او قدر جنس او قدر علت الربا دی څه مطلب دی جنس په جنس باندې بدلول دا که بالفرض منګ جنسونه بدلو نو بیا په دې کې اندازه کلان دی باندې راشي خیر دی یو کم دی بل زیات دی لکه په یو دړی وربشو باندې سړی دوه دړی جوار علي خیر دی خو بالفرض که جنس یې وي چې وربشه په وربشو باندې بدلی نو ګوره بیا به مثلا بمثلني بیا ګوره د دې اندازه چې کومه ده به یو شانی یو شان لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تل یو صحابي کرا جابر صاحب کرا ویل جابر رضی الله عنه ورلا کجور راويستلې خیبر کې بیا کجور ډېری مزیدار وي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې لکه د خیبر ټولي کجوري داسې دي ویل نه ټولي داسې نه دي وای زمونږ چې کومه بیکاره کجوري هغه دوا وسواع بل چاله ورکو موږ په یو سواع والو نبی علیہ السلام دا سود دې څه کوي جيدها ورديها سواء جيد وردي د دې برابر دي
زمونږ عام طور باندې زمیندارونه داسې کوي چې کله د کر ورځې راشي نو هغوی کره غنم پر اوسکني پراته وي، کله سپږو مږو والي یا خراب شوي هغې بازار ته ویسي نو وچاره دا 2 منه ته واله دکاندار ته وایي ته موږ له 1 من راکه، نو په دې 2 منو باندې 1 من غنم والي دا حرام دي، داسې به نه کوي. یا دغه شانې د دې وریجو په دې دوران کې چاله یو شان وریجې شوي، چاله بل شان، چاله سیله وریجې شوي دي، چاله دا اریپا کې وریجې چاینا شوي، نو دا بل چاله و چې زه به تاله 12 منه درکم ته موږ له 10 منه راکه، دا حرام دي. جنس او قدر دا د علت را ایستلی دی امام ابو حنیفه رحمه الله. البته په دې کې یو صورت داسې کیدی شي طریقه بدای چې سړی دا 12 منه خرڅ کړي او په هغه روپو باندې بیا 10 منه والي نو بیا ټیک دی، نو په روپو باندې دلته اوس څه واغېستل، غنم واغېستل شول، وربشې واغېستلی شول یا وریجې واغېستلی شولې، نو دا ټیک دی. امام شافعي رحمه الله چې کوم علت را ایستلی دی هغه علت د طعم او د ثمنیت دی. طعم او ثمنیت مطلب دا په هغه څیزونو کې به سود وي چې یا دا ثمن ګرځي او یا د خوړلی کېږي. نو که ستاسو خیال دا 4 څیزونه دا مطعومات دي او دا 2 چې دي سره اوس دا ثمن دی، ثمن دا پرایس دا قیمت جوړېږي، په دې خلک پیسې دي. امام مالک رحمه الله چې کم علت را ایستلی دی هغه د قوت او ازدخار، چې یو دا ذخیره کیږي او دویم دا چې دا د خلکو غذا جوړیږي غذا. نو که دا علتونه پکې وو نو په دې کې بیا سود شته او کنو نو په دې کې نشته. لکه به طور مثال و د لرګو مرګو خبره شوله نو یا ورسره نور څیزونه کم شول نو په هغې کې هغه بیا نه دی قایل لدی. بهر تقدیر امام ابو حنیفه رحمة الله علیه یا امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله دا علتونه را ایستلي دي. په قرآن مجید کې هم د سود تذکر راغلی ده او دارنګې په حدیثو کې هم راغلی ده. دې آیت کې چې کوم د سود ممانعت راغلی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي چې کم سړی هم سود کوي د قیامت پر ورځ باندې به د الله مخې ته د پریاني سړي په شانې ودرېږي. الله وی دا ولي وذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا، وی دا په دې وجه باندې وی دا ځکه چې دا خلک وایي چې د سود او د بیع په منځ کې فرق نشته. لکه نن سبا چې کم سودی روزګارونه دي، زمونږ شیخ محترم حضرت مولانا گوهر رحمان رحمه الله هغه چې په حرمت سود باندې کم کتاب لیکلی دی، حرمت سود پر عدالتی بیانات اور ان کے مدلل جوابات، بہترین کتاب دی حرمت سود پر عدالتی بیانات اور ان کے مدلل جوابات، په دې نوماندې هغه یو کتاب دی او د جدید نظامونو باندې هغه ښکلی بحث کړی دی. جدید کم د سودونو دا قسمونه دي، د هغې په دې مقدمه کې مولانا مرحوم یو ډېره ښکلې خبره لیکلې ده. وایي سود داسې ګناه ده چې موږ ټول پاکستاني به کې من حیث القوم مبتلا یو، من حیث القوم ټول پاکستاني په سود کې اخته یو. بدقسمتي نه زموږ خواړو دې د سوچ نه راځي، موږ خو دغې ته صرف پرېږدو چې موږ وایو بس منځونه کول دي او بس روژې په میاشت کې روژې نیول دي، نور زمونږ او دې سره کار نشته دی چې معاشره سمه شي، حکومت بدل شي او حکومت سم شي، عدالتي نظام ټیک شي، سیاسي نظام ټیک شي، معیشت ټیک شي. نو اسلام خو به هله وي چې دا ټول نظامونه د اسلام مطابق جوړ شي. نو د اسلامي معیشت هغه وخت پورې نشي جوړېدلی چې د څو پورې سود نه ختم شوی، سود لعنت. په هغه تیر ګورمنټ کې نجي سود باندې پابندي ولګېدله چې کوم نجي سود دی نو دا بند شوی او په تاڼو کې هم نمبر یې ولګولې چې هر نجي سود که چا واغستو نو دته به سزا میلاویږي. خو زه قانون خو جوړ شو، خو دا بیرته کېښودلی شو په المارۍ کې کېښودلی شو. داسې خلک نشته دی چې هغه راولګي او د دې خلکو لاس ونیسي چې دا نجي سودونه ولې کېږي. او د بازار ته وځه دا پراپټو والای کوي، دا بارګینون والای کوي، ټول دا سود شروع دی، دا نجي سود دی. خو د هغې باوجود لکه دې څوک بندونکی نشته دی. په دې بنیاد باندې موږ ټول ګناهګار یو. الله دې داسې خلک را پیدا کړي چې د هغوی په لاس باندې دا نظام بدل شي، موږ دې ګناه نه بچ او دې لپاره عملا محنت هم پکار دی. یوازې په دعاګانو باندې هم نه کېږي. څنګه چې سید قطب شهید رحم الله ویلو چې اسلامنا لا یستقیم عموده بدعاء شیخ فی زوایا المسجد، زمونږ اسلام داسې دین نه دی چې د هغې ستن د بوډاګانو په دعاګانو باندې راټینګ دی. او اسلامنا لا یستقیم عموده بقصائد تتلى لمدح محمد صلی الله علیه وسلم، اسلامنا لا یستقیم عموده بقصائد تتلى لمدح محمد، زمونږ اسلام داسې نه دی چې د هغې ستن په دې راټینګه ده چې خلک د نبي علیه السلام په مدح کې قصیدې وایي او نعتونه وایي او مدح کوي چې د رسول الله زلفې داسې وي او د نبي علیه السلام خوله داسې وه او سترګې داسې وي. په دې دین نه دی راټینګ. نو هغه څه غواړي؟ نو هغه صبر او یقین، بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین. صبر او یقین پکار دی او د هغې دپاره عملا کار پکار دی.
د سود ممانعت کې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر سخت وعیدات دي. حدیث دا د درهم او ربا یاکله الرجل، درهم او ربا یاکله الرجل وهو يعلم انه ربا اشد عند الله من 36 زنيا او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. و یو سړی 1 روپۍ د سود والی 1 روپۍ او د تپتر جدا سود دی د الله په نسبانه د شپږ دیر زله زنا کولونه غټه ګناه ده. خو چاته احساس نه کیږي چې موږ سود کوو، هلکه دومره سخته ګناه ده سخته. ډېر خلک داسې یاره په پلار پسې خیرات کومه پیسې نشته په سود باندې رالم خو چې زه خیرات وکړم، داسې خیرات دی. یا زوی له واده کوم په سود باندې پیسې رالم، پلاني شله په سود باندې پیسې رالم، سزا نه خبر منګه. وی حدیث کې راغلی دی الربا 70 بابا ایسرها عین کې الرجل امه. د سود او یو نه زیات قسمونه دي. د ټول نه کم ګناه ده یو قسم دا ده چې یو سړی خپل مور په نکاح باندې والي د مور سره واده وکړي. د ټول نه کم ګناه ده، دا دومره لوی ګناه ده، دا غینه منګه خبر نه یو. عبد الله ابن عباس فرمایي ابن کثیر دا روایت پیش کړی دی و چې کله د قیامت ورشي الله رب العالمین سودخور راولي ورته وایي چې هو ټپک دی راواله او زما سره جنګ وکړه. دا به چې الله تعالی زه به ستا سره څنګه جنګ وکړم، انت رب العالمین، ته رب العالمین یې. وایي هغه ته چې دا په دنیا کې سود کوم دا زما سره جنګ اعلان کړی دی که نه، لهذا دا د الله خلاف اعلان جنګ دی. دې ځای کې د امام غزالی رحمه الله د تفسیر ضیاء القرآن کې پیر کرم شاه زهري صاحب د امام غزالی رحمه الله یو تحقیق ذکر کړی مزیدار دی، نو هم زه بیانوم. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې موجوده دور کې سود ډیر زیات دی او د سود د پاره خلک هغه دلایل وایي کم دلایل چې پخوا زمانه کې ویل کېدل. هغه دا و چې عام طور باندې کله ته چاته وایي چې دا شی سود دی نو هغه وایي چې په دې کې د سود څه دي. لکه سړی په مڼو کې پیسې ګټلی شي، یو سړی په امرودو کې پیسې ګټلی شي، یو سړی په اوسپنه کې پیسې ګټلی شي. بس څوک څه چاله څه شی ورکړي او په هغې زیاتې پیسې وګټي، نو په دې کې داسې څه ممانعت دی چې په مڼو کې او دارنګې په کیلو کې او دارنګې په دې څیزونو کې سود نشته، او صرف په پیسو کې سود دی، یعنې په سرو سپینو کې یا په روپو کې په کرنسۍ کې سود دی. دا ولې بیع او دارنګې شرا او تجارت او سود دا خو یو شی دی. نو امام غزالی رحمه الله خپل جواب دا غي کړی دی. ګوره یو عام سیزونه دي کنه، لکه اوسپنه ده، مطعومات دي وغیره وغیره. او دا یو خپل مثال پیش کړی دی، یو سړی دی داغه سره زعفران دي، زعفران، او بل طرف ته یو سړی دی او داغه سره اوخان دي. زما اوخان پکار دي او د دې بل سړی څه پکار دي، د بل سړی غواګانی پکار دي، هغه زعفران پکار نه دي. دته زه مال تر دغه راکړه او خان ما باندې راخرڅ کا او ته ټیک د درخص به کما خو د سیو کښته مال غواګان راکړه، زما سره غواګان نشته. نو زما خو خان پکار دی خو دغه زعفران نه دی پکار، زما ستبادله کولې شي نشي کولې زما سره. یا د قشان یو سړی دغه سره مالوچ دی او د بل سړی سره لرګي دي، د دې یو سړی لرګي پکار دی که روزه روانه دی چې بخلې پی کوي، دا ورته چې د مالوچ بدر کم مال لرګي راکو دی، لرګي بدر کم تعالی خو مالوچ بزس کومه ته مال یې وک مالم دسه مال پیوري والا، مال په ته ګوړه والا، مال په چینی والا، مال په غوړی والا. نو ستا خو لرګي پکار دی خدا مالوچ نه دی پکار. نو اصل کې د دنیا د لین دین د په تبادله باندې روانو، د دې تبادله د پاره د څه شی پکار دی، د دې د پاره څه شی پکار دی چې یو بس سړی د تبادله وکي. نو اوبه د شي دا ورته چې ټیک د زبه تعالی خان در کوم خو مال تاسو کمال زعفران ډیر راکنو بیا به تیار شي. یا دار چې دا ورته زبستانه مالوچ والا ما لرګي بدر کوم ختمه مالوچ ډیر راکنو دا بیا وشي. خو بل پرس کدا سيزونه دغه شاني مارکیټ ترازی نو یو شی به د طاقت به زیاتیږي، قیمت به زیاتیږي، نو په دې مارکیټ کې به بیا د دې شي کمې براشي، کمې ریټونه به زیاتیږي او ذخیره اندوزي به کیږي. نو الله رب العالمین یو کار وکړو چې الله تعالی دو سيزونه راولېګل، نبی له سلام بیان کړ سره سپین چې د سترو سپینو په باره کې دا خبر راغله چې دې باندې به تاسو دا تبادله او دا بزنس او دا تجارت په دې باندې تاسو وکړئ. نو الله رب العالمین اجازت ورکو چې دا کوم عام سيزونه دي په دې کې خیر د اضافي کوي تاسو، او په سترو سپینو کې به اضافي تاسو نه کوي. ولې ځکه په سترو سپینو کې الله رب العالمین په دې روپو کې اضافي ته ځکه حرام ویلو، بل پرس که په دې کې الله تعالی اجازت ورکړی وي چې تاسو په دې کې اضافه ورکړئ، نو بیا بل کسان چې عام تر باندې په دې غنمو کې او په دې جوارو کې دغه شان خلک ذخیره کوي، پیسو کې مخالکو ذخیره شروع کړی وي، دا سره د خلکو ذخیره کول چې دا ذخیره شوی وي، دا پیسې ذخیره شوی وي، نو بیا په مارکیټ کې به خلکو ارسه بس باندې اغستل. الله تعالی یو نظام جوړ کړ. لہذا دا فطری دین دی، په دې فطری دین کې الله تعالی په بعضی سيزونو باندې مطلب
اضافه اجازت ورکو او په بعضې باندې اضافه اجازت نه دی ورکړی د دې لپاره د دنیا نظام په دې باندې وچلیږي. الذین یأکلون الربا، کسان چې سود خوري لا یقومون